बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क़दरमन कतुनको प्रोग्राम स्तासु अक्सर आज़म स्तासु कुर्बा अदनान खान कतुनको संग स्तासु तपतदा प्रोग्राम स्तासु के मुंग स्तासु द कली स्तासु द तहसील और स्तासु द जिल्लो मसली चिदी हगरा पुरतकौ और मशरक टीवी बजरिया माने दगा हुकूमती ऐवानुना मुंतखब नुमाइंदगानो और जिले इंतजामी तरसौ कि दगा शाह स्तासु दगा आवाज़ वावरी स्तासु दगा गग वावरी और स्तासु दगा मसलो द हल कवलो कोशिश वकड़ी। कदरमनो कतुनको द नूर कला बशान नन हम जमुन द प्रोग्राम द्रे बरखी द प्रोग्राम लुम्बे बरख के वजूद द जिला मर्दान तहसील रोस्तम तरफता द हग जे उलस दे पदे रोजे पम्याश के द ग्राने और दगा सूरत हाल दे द सस्ता बाजारों से सूरत हाल दे द यूटिलिटी स्टोर्स मांदे से सूरत हाल दे द बगूर द प्रोग्राम पर लुम्बे बरख के कदरमनो कतुनको द प्रोग्राम दो बरख के वजूद द बनु तरफता द बनु उलस दे पदे रमज़ान पर म्याशे को मुश्किलात सरा मखते हागुई को मिस्तुंज लरी दा बगूर द प्रोग्राम पर देमा बरख की और द प्रोग्राम द्रेमा बरख की वजूद स्वाद तरफ था चे स्वाद उलस दे हागा द लॉकडाउन दौरान को मुश्किलात लरी और को मुस्तुंज सरा मखते कदुंको द प्रोग्राम लुम्बे बरख के लावल जू द मर्दान तहसील रोस्तम तरफ था द शहजादा राजा रिपोर्ट गुरु बेराजू पदे बांधे खबर दावख रोस्तम मैन चौक के वलाड़ियामा अननने प्रोग्राम जमुंगा द महंगाई पर हवाला बांधे दे पमल की महंगाई द मखना रवाना दा खो चिकलना द रोजे दा मुकद्दस अम्या शोरोशेवेदा नोहाग महंगाई चिकम दे यो प्लस सेवाशेवेदा खुसूसन चिकम अशियाई खुर्दनूश दी खुराकी सीजुन दी दागी पर कीमतों की बेखदा इजाफा शेवेदा इंतजामी लफाम चिकम दे चेक एंड बैलेंस निश्चित दे दागी कार चिकम दे सिर्फ द तस्वीरान पोरे महदूद दे दगा महंगाई पर हवाला बांधे बानंद रोस्तम मुलसरा खबर तरीको मंग सरो से रोजा د मुसलमानانو د پاره د یو عبادت میاشت ده، دا یو بهترین میاشت ده د مسلمانانو لپاره. دا داسې یو میاشت ده چې د دې نه موږ پیدا لو. دا یو سیزن دی زموږ د مسلمانانو لپاره. موږ له پکار چې موږ د دې نه پیدا والو، موږ د دې نه نقصان نه حاصلو. او نن سبا چې د روزې میاشت راشي نو مسلمانانو له سټ ماتي، یو بل له سټونو ماتي. دلته پر رستم کې کم حال دی د غوښو د پاره زموږ د غریبانو خلک ټول مردان ته ځي، شابازګړي ته ځي، مردان ته ځي، د یو ځای د بل ځای نه ځان غوښې کیمې راغواړي. نن درېیمه څلورمه ورځ د قصابانو هړتال کړی دی. اخر دا غریبانان به څه چل کوي؟ دوی به څه کوي؟ په یو چینل باندې ما پرون کتلي دي وي سیکانو پیکیج لګولی. سیکانو د چا لپاره؟ د مسلمانانو لپاره پیکیج لګولی دی. سودا ارزان روړي او په غریبانانو باندې په ارزان ریټ باندې ورکوي. نو مسلمانان به پیکیج نه ورکوي، مسلمانانو له پکای دین پیکیج ورکوي. دلته یوټیلیټي سټور دی، په رستم کې بلا سټورونه دي، هغې ته خلک په قطار کې ولاړ دي. په قطارونو کې ورته خلک ودرېږي، نارینه زنانه دا ټول ګډوډ ودرېږي ورته. هغې ته کیلو چیني ورکوي، هغې سره ټاپیانې ورکوي، هغې سره قسم څیزونه ورکوي، غوړي دي، غوړو سره بلا سامانونه ورکوي. اخر دا غریبانان به څه چل کوي؟ تر کومې پورې به دا غریبانان چغې وایي؟ دې مسلمانانو له پکار دي دې ټولو لپاره. فروټ ته وګوره، پکې فروټ نن په رستم کې په 250 روپۍ کیلو، 150 روپۍ کیله درجن کیله میلاویږي په رستم کې. اخر مسلماني ده، دا مسلمانان به کم خوازي. 300 روپۍ د غریبانانو دیاړي، 1500 روپۍ د ورځې دیاړي. هغې به په دې باندې به څه کوي؟ اوړه بالي، بچو له بساري، د بجلی بیل به ورکوي، څه به ورکوي؟ څومره مهنګایي ده. نو د خدای لپاره په دې غریبانو باندې لږ رحم وکړئ. زموږ وزیر اعظم ته اپیل دی، زموږ نور د کم نګران چې موږ دا کسان چې دي کم حکومت کې چې کم دي، په ادارو کې چې کم دي، دې له پکار دي چې د دې خلاف راپاسي او ساري ماضي راځي رستم کې خامخا رستم کې دلته چکر لګوي، د بازار کې چکر لګوي. دا غریبانان به تر کومې پورې داسې چغې وایي؟ اخر انصاف دی. په نور ملکونو کې، یورپین ملکونو کې وګورئ چې رمضان میاشت راشي نو هغې 50% ډسکاونټ ورکوي غریبانو له. او زموږ دا څه کوي؟ زموږ دا د تباهۍ اسباب جوړوي. دا موږ به څه کوو؟ اخر کم خوا به ځو؟ چا ته به چغې وو؟ نو دې حکومت پاکستان ته زموږ اپیل دی چې زموږ د غریبانو له څه پیکیج ورکوي. او دې غریبان دا 1500 روپۍ دیاړي ده، د لوږې نه غریبانان مري. نو د دې خلاف راپاسې دا غریبانانو له څه وکړئ، د خدای لپاره څه وکړئ. نو دې زموږ د ټولو ته اپیل هم دا دی چې د یوټیلیټي سټورونو کې چې کوم سامانونه ورکوي او دې سره دا سامانونه ورکوي، د خدای لپاره دا سامانونه هم بند کړئ. صرف غوړي ورکوي، صرف چینی ورکوي، صرف اوړه ورکوي. نو دا غریبانان به خوشحالي چا نه چې تپوس کوي نو هغې چغې وایي، هغې جاړي چغې وایي. راشه د رستم حالات وګورئ، د نورو کلو حالات وګورئ. نه تاسو ته خو پته ده، هر څه پته چې روژه ده، روژه کې خو دا خبره د لوټ مار میاشت ده. خبره دې ته لوټ مار میاشت ځکه ویل کېږي چې دا یو شی په 200 روپۍ د روژې نه مخکې و، نو دا خبره په روژه کې په 300 شو. لومبی شروع خو به د دې نه وکړو چې لکه دا میوې شوې یا میوې شو، دا خټکې به دا خبره ټول نه مخکې روژې نه مخکې په 200 روپۍ تړی به خرڅېده. اوس په روژه کې په 300 350 روپۍ او غوړي
غوړي شو چې چینی شو تاسو خو راشئ اول د غوړو تاسو کا چې په دې 250 روپۍ یو تیلې غوړي دي او په 1500 روپۍ دړې چینی ده په دې روزه کې دا خبره ټول روز کې سړی 200 روپۍ مزدوري نشي کولای په روزه کې سره کار خلاول دغه سم کارونه نشته دا خبره سره لګډاون د کله سوي دا سم کارونه نشته چې سبا کې دا خبره کارونه سړی کوي ټول روز کې 200 روپۍ نشي کولای 300 روپۍ باندې دړې چینی ده په 250 روپۍ کیلو غوړي دي ته ماته دا وایي چې په ټول روز کې 2 کیلو غوړي نشي ګټلې ورپسې د بیماری شوې لکه بیماری او د نور خبرې خو پرېږده وه چې دا خبره سړی پکې کور ورته بیمار پراته هغه خو پرېږده وه دوایي به چې کم شي به دا خبره ما به د سترګو ټوپ په 50 روپۍ باندې کموړو راشه هغه نن په 120 روپۍ ما پرون ناغستې کور ته سړی خپل وړو له ټوپ نشي وړی چې دا خبره سترګې خو کې داسې سړی دا له کور له غوړي اوسې کوچې چیني اوسې په ګوړه اوسې څه شي اوسې لاول لکه د مهنګایۍ باره کې مونږ دا خبره کوو چې دا خبره زمونږ د کمشنر نه دغه نه لا دا درخواست چې دی راشي دی خو لاول وګرځي دغه په هغه ټایم راشي دغه شي نو دی هغه ټایم سره خبره خلک راغون شي خبره مبره ختمه کی تر راشي چې خټکی په سره اټ کې دی دا خبره د میوې سبزیانو ته وګوره مسلمان دا ټماټر چې دا بیا په 1570 روپے کیلو دی او 10 روپے کیلو دی خو کریلې اخلي ورو موږ خو د غوښه خو غاستو خو نه خو چې سبزی مزه خو را ارزانه کی کنه زنن انتهایی افسوس سره دا خبره کوم د حکومت لومبي خو د حکومت وایم بیا به زمونږ د مسلمانانو چې څوره زمونږ حق جوړیږي چې موږ پر رمضان یا نور چې کم برکتی زمونږ چې کم میاشتې دي چې هغه راځي چې به مسلمان موږ له څه پکار دي هغه خو په خپل ځای موږ بلا کمی دي الله پاک زمونږ نه لري زمونږ د عوامو نه تجارت پېښو نه زمونږ د څوره چې کاروباري خلک دي چې هغه په دې میاشت کې پکار دي چې لږه گزاره کړي لومبي خو دې ته دویم په کله چې حکومت څنګه راځي او د کله د پیکج یو ټول سٹور پیکج په نوم باندې چې کله وایي دا غوړي او دا چینی او دا بیا په کارت باندې کم از کم ملاویږي نو ډېر زیات د افسوس خبره ده یو پیکټ لپاره مثلا زما رور به یو کارت ځان سره وړي او هغه باغې یو غوړو پیکټ حاصلوي یا به د چینو یو پیکټ حاصلوي کم از کم نو دا خو د شرم مقام دی دویمه خبره دا ده چې کله د سستا بازار په نوم باندې په ګاډو باندې نن سبا بینرې لګېدلي دي سستا بازار دا سستا بازار دی کم از کم د حکومت له خو حیران یم چې دا دې څنګه دغه کوي او د دې قوم ته ګوري په یا حکومتي وخت کم از کم په دې ملک کې څه شته نوم و که نه زه ما ته خو دا پته هم نه لګي چې حکومت شته نن سبا زموږ په دغه کې په ملک پاکستان کې که نه حکمران نوم بلکل زما په دغه خو ختم دی لہذا زه ډېر زیات درخواست کوم زه خپل قوم ته کم از کم په ځان باندې سړی زور راولي چې د عوامو سره د رمضان او د دې مبارکې میاشتې په برکت سره لږ غونډې پکار دي چې لږ د خلکو ته ګوري او غریبانانو ته ګوري کم از کم چې ریټونه په صحیح دغه باندې ورکوي په روژه کې چې کم دی نو پکار دی چې د مسلمانانو ملک دی د خوراک څښاک چې کم څیزونه دي نو چې هغه حکومت پای کې لږ ریلیف ورکړي کم ریلیف چې حکومت ورکړی دی د یوټیلیټي سټور په شکل کې نو هغه هم عوامو ته په داسې طریقه باندې ملاویږي چې مثال چینی ده نو هغه چې د 300 روپو چینی نو هغه یوټیلیټي سټور وره د غریبانو خلکو نه 1500 روپۍ والي پای کې ولا ایکسټرا سیزونه ورکړي چې د هغې اړو هغې ته ضرورت نه د ضرورت سیز دپاره هغې په قطار کې ولاړې په دې روژه کې په ګرمۍ کې او ورکوي یې ورله هم په داسې ذلت آمیز طریقې سره چې په هغې سره ورله شاپر هم نه ورکوي بس په لاس کې ولا هغه سودا ورکړي او هغه چې کم دی نو غریبانان خلک کور ته اوسي وړو ته وګوره د نن نه 2 کاله 2.5 کاله مخکې په تېرو حکومتونو کې به چې کومه تروړه مونږ ته په 500 په 600 روپۍ ملاوي د هغه اوس مونږ ته په 1200 په 1400 روپۍ باندې ملاویږي نو آمدن چې کم دی د غریبو خلکو هم هغه عمره دی او هغه سوداګانې هغه خرچونه چې کم دي د خوراک څښاک هغه څیزونه چې کم دي نو هغه یو په 3 باندې سیوا شولو نو زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې کم از کم د غریبانانو خلکو ته لږ ریلیف ورکړي دا مهنګایي دې لږ کنټرول کړي خو نور څه نشي کنټرول کولی کم از کم چې د خوراک څښاک دا څیزونه چې د کمې نه بغیر د غریب سړي ژوند نه تېرېږي چې دا کم از کم ارزان کړي دوایانې لږې ارزانې کړي چې د غریب سړي زندګي لکه په خوشحالۍ باندې تېرېږي د مهنګایۍ یو طوفان چې کوم دی نو په دې ملک کې دی د دې نه مخکې په کم پریویس ګورنمنټ چې کوم زمونږ وو نو دا هم نه وایو چې یعنې مطلب د هغې هغه مهنګایي چې کومه ده نه هغه نه وه مهنګایي په هر دور کې شته خو هغه مهنګایي چې کومه وه نه هغه ډېر په سلو سپیډ باندې وه او لکه مطلب هغې سره د خلکو د روزګار هم دومره چې کوم دی نو مسله نه وه ټینشن نو نن سبا خو چونکې د عمران خان صاحب چې کوم حکومت دی نو یو خو د پالیسۍ چې کومې دي نو دا انکنسسټنټ پالیسۍ دي د سره هېڅ قسمه چې کوم دی نو لکه سټاف نشته چې دی پې ورکینګ وکړي
د دو په ملک کې په ادارو باندې چې کوم دی نو یعنې مطلب څه هولډ نشته، د هر سړي خپله خپله خوښه ده. دا مونږ عام شهریان یو چې دلته چې کله مونږ مارکیټ ته وځو مونږ د یو څیز تپوس نه وکړو. مثال په طور باندې مونږ د غوړو تپوس وکړو، نن مونږ ته په 220 روپۍ باندې کیلو میلاویږي، چې سبا له لاړ شو نو 240. چې تپوس وکړي نو عمران خاني ده، لکه مطلب یو مسخره غونته کې د دې نوم نه د خلکو جوړه کړې ده. نو انفلیشن خو مطلب دا دی چې کله قیمتونه پرایسز کې چې کوم دی نو هایکس راځي، د هغې سره خو چې دی نو ستا په ملک کې لاول له سر نه انویسټمنټ نه کېږي. بل فیوچر کې خلک چې کوم دی نو دلته انویسټمنټ نه کوي، ځان سره چې کوم دی نو ذخیره اندوزي شروع کړي چې د دې څیز د قیمت چې کوم دی دا به پر روان ټایم کې سیوا کېږي، نه هغه ذخیره اندوزي وکړي. نو دې خوا خلکو پرچیزنګ پاور نشته، کمې دی، غریبي ده، کارونه نشته. لاول له سر نه خو کرونا له 2 کاله وشو، هر یو سیکټر چې کوم دی نو هغه مطلب چې کوم دی نو ډېر زیات سفر دی. مونږ په خپله باندې چې مطلب د خپلو ماشومانو فیسونه چې کوم دی نو هغه داخلو، هغې ته ځان له تکلیف دی. نو د دې سره هېڅ قسمه داسې چاته مطلب لکه یو څه پالیسي نشته چې په هغې کې دي خلک کمپنسیټ کړي او لکه مطلب دې ته چې کوم دی نو یعنې مطلب څه ریمبرسمنټ ورته وکړي او دې چې کوم دی نو کمپنسیټ کړي چې دا واخلې، یعنې مطلب د حکومت ته طرف نه سایډ میلاو شي سړي ته. نه هېڅ قسمه داسې څه څیز نشته، پالیسو کې تسلسل نشته، هولډ نشته، پیپر ورک دي چې کوم دی نو ډېر زیات کوي او پریکټیکل ورک چې کوم دی نو نشته. ایون دا چې په اړه کې د یو دکاندار د پاس هم د دې هولډ چې کوم دی نو نشته. نن هغه مونږ 1000 روپۍ جرمانه کړو، سبا له بیا هغه چې کوم دی نو د هغې نه سیوا هغه زور زموږ نه وباسي، د غریب سړي نه چې کوم دی نو زور وباسي. نو د حکومت نه دا مطالبه ده د عمران خان صاحب نه چې مهرباني وکړي چې کوم مثال په طور باندې تاسو د ملک ته د یو ښه شیپ ورکولو په نیت باندې راوتي، نو بیا د ټولو نه لومړۍ خبره دا ده چې امپلیمنټیشن د خپلو پالیسو د یقیني کا. خپل ریټ چې کوم دی نو دا د سیکیورټي ایجنسو په ذریعه باندې، د نورو څیزونو په ذریعه باندې دا چې کوم دی نو په دې ملک کې لکه راوله په دې خلکو باندې امپلیمنټ کا، چې د یو سړي داسې ضرورت نه کېږي چې د غریب سره چې کوم دی نو زیاتې کېږي. ټول زور چې کوم دی نو هغه غریب له راځي. تاسو د خپلو ایم پي ایګانو د ایم این ایګانو خرچې کمې کړئ، د شا خرچې کمې کړئ، 15 لاک 20 لاک روپۍ تاسو تنخواګانې دي، په هغې کې تاسو وایي زمونږ ګزاره نه کېږي، زمونږ په 10,000 کې په 15,000 کې څنګه کېږي جي. تاسو په خپله د بجلی بل ته وګورئ، 4-5 هزار روپۍ د بجلی بل راځي. دغه شان چې کوم دی نو د ماشومانو فیسونه 4-5 هزار روپۍ لاړ شي. دغه شان د کور خرچه په 7-8 هزار روپۍ په 10 هزار روپۍ د میاشتې نه کېږي، بیماري پکې راشي. دا 15-16 هزار روپۍ مونږ کم ځای ته کوو، مونږ الټه په هره میاشت کې 20-25 هزار روپۍ چې کوم دی نو قرضدار یو. دومره حد ته قرضدار یو چې مونږ له دوکانداران چې کوم دی نو قرض نه راکوي. او دا مهنګایي چې کوم دی نو په یو ډېر غټ سپیډ سره روانه ده. د سیز قیمت چې کوم دی نو روزانه بیس باندې چې کوم دی هغه سیوا کېږي او لږ نه سیوا کېږي. مطلب چې کوم دی د 100 روپیو سیز دی هغې کې 20 یا 30 روپۍ فرق راځي. مخکې به فرق چې کوم دی د روپۍ یا د 2 روپو راتو، د 10 روپو به راتو، او دا چې کوم دی نو بیخي لکه د دې حکومت دومره نااهله حکومت دی چې کوم دی نو په یو سیز باندې کنټرول دی نشي راوستی. او اشیاء ضروریه چې کوم دي، چې کوم اشیاء خوردنوش دي، د خوراک څښاک څیزونه دي، هغه بالکل د غریب سړي د اخیستو د خبره نه ده، هغې د وس نه بار خبره ده. نو د میډل کلاس خلک چې کوم دي نو هغه لور کلاس ته راوسته، نو د غریب سړي چې کوم دي ته هغې اندازه تاسو لګولی شئ چې کم حد له به راغلي دي. د کارخانو طرفه چې لږ یو څیز تقریبا 10 روپۍ ګران شي، نو دلته کې دي 40 روپۍ ګران کي. داسې هر یو څیز د وړو د سټور ته چې ورشي نو اوړه راشي، سرکاري اوړه هم ښکلي نه دي. دویم دی ورسره فضول څیزونه، نور څیزونه چې هغه زمونږ د اغوستو نه وي، زمونږ ضرورت ورته نه وي، او هغه ورسره هم راکړي. لکه صابونونه باندې مونږ څه کوو، مونږ غریب خلک یو، مونږ چې مزدوري وکړو، دیاړي وکړو، نو په هغې باندې زمونږ اوړه قدرې ته نه کېږي، نو مونږ به کم څیز اخلو. دغسې کپړو ته وګوره، دغسې د ټیلرانو د ګونټونه دي، دغه ته وګوره، ګونټونه چې دي نو هلته کې مردان کې 10 روپۍ ډبې ګران شي، دي دلته مونږ ته 20 روپۍ ډبې ګران کي. نو داسې ورو دا یو څیز ورځ تر ورځه ګرانېږي. نو زما حکومت ته او د افسرانو ته اپیل دی چې الله د رضا دپاره مونږ سره لږ هیلپ وکړی شي. مونږ غریب خلک یو، لکه زمونږ د ماشومان بچي به څه کوي، الله د رضا دپاره مونږ سره امداد وکړي. کتونکو تاسو د رستم د ولس چې کوم فریاد و هغه تاسو واورېدو. یقینا دوی چې کوم دی د مهنګایۍ له وجې پوځ راغلي دي او ځپلي شوي دي. دوی د صوبایي حکومت متعلقه چارواکو نه او د کمشنر مردان او ډیپټي کمشنر مردان نه غوښتنه کوي چې دې اړخ ته خپل نظر راوګرځي او پر مهنګایۍ باندې قابو ومومي. کتونکو ریپورټ تاسو کتو د مردان تحصیل رستم د ولس مسلې تاسو واورېدې، د هغوی ګیلې تاسو واورېدې، د هغوی د حکومت نه مطالبې تاسو واورېدې چې یو خوا لاکډاون دی، یو خوا بېروزګاري ده او بل خوا ګرانۍ چې دی د هغوی ژوند ګران کړی دی. نو بل خوا په یوټیلیټي سټورز باندې حکومت دعوې خو ډېرې کوي چې موږ ریلیف ورکړی دی، سبسډي مو ورکړې ده، خو یوټیلیټي سټورز کې چې کوم خلک سودا کوي او ورشي هغه اوړه اخلي، د 1000 روپو اوړه اخلي نو د 500 ورلا
هغوی خپل نور سامانونه ورکړي چې دا ورسره نه اخلئ نو موږ درله وړنه درکوو. دغه شان که چینی اخلي کیلو چینی اخلي هغې ته خلک په قطارونو کې ولاړي. د دې نه علاوه نور چې کوم سسته بازارونه جوړ کړي شوي دي، سسته بازارونه صرف د نوم سسته بازارونه دي، هغې کې چې دی ولس ته صرف بینرې لګولې شوي دي چې یاره دا سسته بازار دی چې صرف د کیمرې دپاره او د سوشل میډیا دپاره هغه په نوم سسته بازارونه دي، نور چې دی ولس ته په هغې کې هیڅ ریلیف نه ملاویږي. نو قدرمنو کتونکو د دغه مردان ولس او د دغه رستم تحصیل ولس چې دی د هغوی اواز د هغوی غږ موږ راوړاندې کو او دغه چې کوم د ضلعي انتظامیه ده هغو ته مو ورسوو او دغه شان چې کوم صوبایي حکومت دی هغو ته مو هم د دوی د اواز ور وړاندې کو چې دوی د دې مسلو د حل کولو لپاره کوشش وکړي. قدرمنو کتونکو د پروګرام دویمه برخه کې به ځو بنو طرف ته. د بنو ولس کومې ستونزې لري دا به ګورو، خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې. تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.